نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار طور بنا باندر الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د صلاة الجنازه د جنازه د منځ بیان مې د شروع کړو تیر شوی جمعۃ المبارک پورز باندې ما تاسو ته د جنازه د منځ فضیلت بیان کو نن مې د تفقې اراده ده چې د جنازې په منځ کې څه احکامات هغه درته بیان کړم ذهن کې یو څو خبرې یاد ساتئ چې د جنازې د منځ شرطونه لکه مونږه د پرز د عام منځ چې دا پنځه وخته منځ مونږ کو فرضیت نو د دې لپاره شرطونه دي شرطونه دا دي لکه تاسو مونږ تاسو د مبلغینو د خلو حضراتونه بار بار اوریدلی زه پاکته بدن پاکته کپڑے پاکی دي ستر عورت پټولی قبله ته مخ کولی دا سو شرطونه دي نو څنګه چې د جنازې د منځ د فرضیت د منځ شرطونه د قشان د جنازې د منځ هم شرطونه دي که یو سړی را پاسې کې چې یاره د منځ کې خو رکوع سجده نشته زه بې اودسه کوم نو بې اودسه د جنازه نه کېږي د جنازه منځ دا خپل بعینه یو عبادت ته په مسلمانانو باندې لازم دی د مسلمان د سړی په مسلمان باندې پنځه حقوق دي یو حق پکې د چې کله د مسلمان وفات شي نو په مسلمانانو باندې د غسل ورکول د جنازه کول کفن دفن کول دا په مسلمانانو لازم دي نو دغه شانتی د جنازې د منځ د پارا
شرطونه چې کوم د عام منځ شرطونه دي نو دغه شانتې شرطونه د جنازې د منځ هم دي. خو یو څو خبرې لږ کموالی پکې شته. که چېرې یوه جنازه موجوده شي او څه کسان راشي اودس یې نه وي او دیو اودس کوي نو دې صورت کې اوبه موجودې دي خو چې دی اودس کوي د ده نه د جنازې منځ ساقطېږي کېږي دي نو دې وخت کې د ده دپاره غسل کول چې انتظار د ده دپاره نه وي نو د ده دپاره تیمم کول جایز دي چې تیمم وکړي. اودس باندې زیات وخت لګي نو بیا دې تیمم جایز دی چې پټاپټ تیمم وکړي ځان په جنازه کې شریک. نو دغه شانتې د جنازې د منځ دپاره ځای پاک لازمي دی چې په کوم ځای باندې مونږ جنازه کوو منځګزار پې منځ ادا کوي د جنازې نو دا ځمکه چې کومه دا به پاکه ګنده به نه وي. دغه شانتې څه یو وخت کې د علاقه کې یو میت شی و نو کوواټۍ کې قربانیانې شوې وې جنازګاه کې څه وینې پرتې وې او دغه شانتې دغه غایط او دام پراته و نو دې وخت کې ما کسانو ته وې حالانکې ټول خلک موجود ما دلته جنازه نه کېږي ډېر کسانو نه جنازه پاتې شو ما خیر د پاک ځای ته ورشو څو کسان به وکړو خو چې د جنازې شرطونه برابر شي. دا د مړي د میت دپاره موږ د الله نه دعا غواړو درخواست غواړو منت کوو. بله یو مسله په موږ قوم کې دا وروسته بیا د جنازې منځ ته ځمه خو دا څو مسلې ته وړاندې دي دا لازم دي. څه کسان ما په خپلو سترګو ګټلي دي دې چې کله میت له غسل ورکي نو دا یو خبره ذهن کې یاد ساتئ مونږ معاشره کې دا خبره ډېره عامه ده او کوي کله چې څوک میت له غسل ورکي او په میت باندې کمې اوبه ولګي اوبه او دا د میت نه لاړې شي نو ګورې دا اوبه پلیتې شي دا اوبه پلیتې شي دا چې کم بدن سره ولګي که د کپړو سره ولګېږي نو کپړې پلیتئ. نو مونږ او تاسو باندې دا لازم دی چې کله مونږ او تاسو میت لا غسل ورکو نو مونږ او تاسو له دا پکار چې کله د میت نه مونږ او تاسو ته داري وش یا د هغې هغه اوبه زمونږ سره د میت سره چې کومې اوبه ولګي او هغه اوبه زمونږ د بدنونو یا د کپړو سره واپس ولګي نو دا کپړې پلیتې شوې که د بدن سره ولګېدې نو هغه ځای هغه بدن فلت شو دې دپاره واپس هغه وینځل لازم دی. نو موږ او تاسو چې کله میت له غسل ورکو او د هغې اوبه موږ سره واپسې کې ولګېږي نو هغه کپړې یا وینځل پکار دی په هغه وخت باندې او یا چې کوم دی ویستل پکار دی تازه اودس پکار دی. ها که د یو سړي اودس شته او دی وایي اودس نه کوم خو دا کپړې د ده لپاره لرې کول پکار چې دا دی لرې کړي ځکه دې باندې نه د ده جنازه کېږي او نه په دې کپړو باندې د غسل او عام فرضیت منځ کېږي نو نه پې منځ کېږي او نه پې د جنازې منځ کېږي.
نو مونږ او تاسو چې خصوصا د دې اوبو ډېر خیال وساتو. عام معاشره کې ما ډېر وګتل چې میت له غسل ورکي او د هغې نه پس د هغې نه دارې وشي نه کپړې بدلی او ډایرکټ راشي په جنازې په منځ کې شریک شي. نو مونږ او تاسو به د جنازې په منځ کې نه شریکوږو، ځان به پاکو. او دا مستحباتو کې دی کم سړی چې د جنازې میت له غسل ورکي نو هغې دپاره بهتر او افضل دا ده چې دی واپس لاړ شي او د میت د غسل نه پس ځان له غسل ورکي، ځان له غسل ادا کی. دا د دې دپاره ډېر بهتر د دا مستحب عمل دی چې مونږ او تاسو د دې خبرو خیال وساتو. صلاة الجنازه کله چې جنازه موجود شي، کله چې مونږ د جنازې موجود شي، خو ذهن کې څو خبرې یاد ساتئ چې په کوم منځ کې اقامت نه وي نو د هغې منځ دپاره اذان هم نه وي. مونږ او تاسو که څو چې د جنازې منځ دپاره چېرته اذان نه دی اورېدلی، د اخترونو د منځ دپاره مونږ او تاسو چېرته اذان نه دی اورېدلی او نه په دې منځونو کې اقامت شته. نو مونږ او تاسو علما ذکر کوي چې د جنازې منځ د میت دپاره د اذان دې وخت کې کېږي او اقامت هم ورته کېږي کله چې دا میت حی وي، ژوندی وي. کله چې دا ژوندی وي او دا را پیدا شي او دنیا ته تشریف راوړي نو مونږ او تاسو که خیال ماشومانو ته ماشوم پیدا شي خی غوږ کې ورته اذان کو او دس غوږ کې ورته اقامت کو. نو مونږ او تاسو چې دا کو دا د دې دپاره کو د دې ماشوم دپاره چې ګورې ستا جنازه تیاره ده. دا ګوره دې خبرې ته اشاره ده د ده اقامت د ده د افتدا نه اذان هم وشو اقامت هم وشو. نو دا دې خبرې ته اشاره ده چې ګوره بنده ستا دپاره جنازه تیاره ده، ځکه چې کله اذان وشي او اقامت وشي خو د هغې نه منځ ادا کېږي. نو مونږ او تاسو چې دې خبرې ته سوچ ولرو، ګوره په مونږ او تاسو باندې اذان او اقامت شوی دی. د دې نه پس چې مونږ او تاسو کم ژوند تېروو نو هغه ژوند د الله او د الله د رسولو د احکاماتو مطابق تېروو. کم چې مونږ او تاسو ته الله او الله رسول پیغام راوړی چې د هغه پیغام مطابق تېروو، چې د الله د رسول د سنتو خلاف ژوند نه تېروو. ګورې مونږ او تاسو ته په شروع کې اذان او اقامت شوی دی. نو علما ذکر کوي چې ګورې په هغه وخت کې د جنازې اذان نه دی شوی، اقامت نه کېږي، خو ګورې کله چې دا میت په دې دنیا کې تشریف راوړو، دنیا ژوندی و، نو دې وخت کې دته غوږ کې اذان او اقامت وشي. نو دا د دې د منځ اذان او اقامت دی. د تاسو ته دې کې مسله بیانوم. کله چې انسان د دې مور د خېټې نه میت پیدا شي نو علما هغې ته نه اذان کوي نه ورته اقامت کوي. کله چې دا دنیا ته میت راشي، د مور د خېټې نه میت را پیدا شي، حرکت ونه خوري، چې دې حرکت ونه خوري نو دې وخت کې علما ورته نه اذان کوي نه ورته اقامت کوي او نه پې نومې دي صفا را صفایي کې او سوی له کپړه د تاو راتاو کې وای دا دفن کوي بغیر د جنازې د منځ او د جنازې منځ پې نه کوي. بغیر د جنازې د منځ دا میت چې کم د مور د خېټې نه پیدا شي میت نو هغه بغیر د جنازې نه دفن کېږي. نو ګوره نو دې کې دې خبرې ته اشاره ده مونږ او تاسو چې په دنیا کې حرکت او زندگی تیرا کړه نو مونږ او تاسو په دې دنیا کې مونږ ته تاسو ته اذان شوی دی او اقامت هم راته شوی دی، خو د جنازې د منځ زمونږ او تاسو انتظار دی. دا ژوند چې زمونږ او تاسو تیریږي نو دا په دې سوچ تیرو چې ګوره زما جنازه راتلو واله ځکه اقامت او اذان راته شوی دی.
بیا کله چې جنازه انسان ته وس اهم مقاصد ترازو کله چې دا انسان جنازه موجود شي نو موږ تاسو قبله طرف ته مخ واړو میت طرف ته ټول مخونه واړو د میت لپاره دعاګانې غواړو نو په شروع کې موږ تاسو چې کله د میت او د جنازې لرازو نو زمونږ تاسو نیت دا دی چې د میت د پاره مونږ کو دا زمونږ تاسو د زله نیت ته چې موږ تاسو د کورونو لاره روان یو او د سونه مول کړی دي به تاسو په فیسبوک کې ډېر مولیان دي چې غتلي چې ګړې وړې وای لګای دي تاسو ته مخکې ما شروع کې ویلې دي چې د فیسبوک په مولیانو با ډېر سوچ نه لري بیا ها کسلې مسله کې تاسو تشبیه راشي کنه نو بیا د هغه د خپل معلم د علاقې د معلم نه چې ستا په یقین دی چې دا معلم دی مفتی دی نو دا غې نه تاسو کوي وې چې دا مسله مې اورېدل سس صورت حال له ها که دا مسله تا یقینا سره ولې نه اورېدلې ما خپل باندې د فیسبوک یو ملاقات مخ کې تقریبا یو کال 3 کال وړاندې یو میت یو معشوم ملکی مړ نه کې خلک هغه فرضي عمل کوي فرضي عملو کې مړ کې واغې ته کفن دفن کوي طریقې کار کوي کفن دفن ولا کوي نو ما وی چې راشه چل وم دې د کو چې دې څنګه طریقې کار سره عمل کوي تاسو یقین په الله وکي چې مکمل طریقې سره غلط وکړو نو خلکو ته ډیرو لیکلو ماشاءالله په کمنټ کې وته خلک لیکي ماشاءالله ماشاءالله ما ته په خپل په دې کمنټ کې تر اورول کل چې لاول د میت د کفن طریقه په خپل ځدکا او به د څه په عامه دغه باندې ماحوره باندې شیر کې لګي مې مکمل طریقې سره د عمل غلط دی نو موږ تاسو چې خصوصا په دې خبرو کې نه راځو نو موږ تاسو چې په شروط ته ابتدا د اسکولونو ته مخکې د معنی کې خو بداسې وو اوس راته پته نشته مدارسو نو موږ تاسو ته به په شروع کې یو نیت زده کوو نويت أن أؤدي صلاة الجنازة لله تعالى 4 تكبيرات صلاة الجنازة فرض الكفاية الثناء لله تعالى والدعاء لهذا الميت اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر دا لوی پړ دا دا د دې په دې الفاظ کې دا کتابونه لیکلي دي خدا د حدیث ګوره بعض عمل مونږ تاسو ته ما تاسو ډېر خبرې کړې چې بعض عمل مونږ تاسو ته احادیث کې د دې ذکر نشته په قران کریم کې د دې ذکر نشته علماء لیکل دي نیت لوی پړ دا نو مونږ تاسو ګوره ما دا چې وګتل کنه خپل باندې نو بده کې د دې ټول منز هغه په دې نیت کې د دې ټول مونږ چې په دې الفاظ باندې تاسو ته چې ما کوم وې په دې کې د دې ټول منز خلاصې را جمع کړې ده او مونږ تاسو دا په دې زبان باندې وې نويت أن أؤدي صلاة الجنازة زمونږ نیت د منز د جنازې نو په دې جنازې کې سلور تکبیرات زیر کې خبر یاد ساتئ دا سلور تکبیرات د جنازې فرض دي که یو سړی جنازه مسکی او دل جنازه الفاظ نه ورزي او صرف الله اکبر ولا ورزي او دې امام پس نیت وتړي او دې امام سره الله اکبر امام الله اکبر کې او دې مو سره الله اکبر کې ایسه ونه ویل پکې نه دعا وکړه نه الفاظ وي هم د جنازه وشوا او کامل جنازه وشوا خودمره دې چې هغه دعاګانې چې کوم موږ د میت لپاره او د خپل ځان لپاره په دې غواړو هغه پاتې شول نو موږ تاسو ته په شروع کې دا الفاظ په اسکولونو کې او دغه شان په مدرسو کې زده کړي دي چې دا د جنازې نیت ده خو دا لوی پړ د انسان ته بس دکیږي یا بنځ دکیږي خو لازم ته چې دې کو خسته نه اهتمام په سوچو کو ډېر خسته الفاظ دي
ځکه د دې ټولې جنازې د اول نه واله تر اخره پورې دا الفاظ پکې راجمع کړل. په دې جنازه کې مونږ بیا دعا غواړو، اربعه تکبیرات صلات جنازه، په دې جنازه کې 4 تکبیرات به پکې مونږ ثنا وای سبحانك اللهم لا اله غیرک پورې درود شریف پکې وایو، او به اخر کې ودعاء للمیت، دعا پکې د میت لپاره غواړو او زموږ مخ د قبله طرف ته وي، بیت الله شریف ته مخ وي. نو دې وخت کې دی کې د الفاظو کې ټول الاخلاصت را جمع کړي د بدینت کې. نو مونږ تاسو د الفاظ کو، خو بیا هم بهترین نیت دا دی اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دی عواره به هم وایي. ما تاسو ته په شروع کې تقریبا یو 100 جمعې وړاندې د مونځ هغه ترتیب مې د ذکر کوو. نو د مونځ په ترتیب کې تاسو ته ما یوه خبره ذکر کړې وه د نیت. مونږ او تاسو نیت کوو هغه 4 رکعات سنت یا 4 رکعات په پښتو کې هغه الفاظ ادا کوو. عرب ګوره دا الفاظ نه ادا کوي. عرب چې کله مونځ ته متوجه کېږي او مونځ ته ودرېږي نو دغه الفاظ وایي، نور څه نه وایي. ان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. دا الفاظ وایي او تکبیر وکړي په مونځ کې داخل شي. نو همدغه شانتي که چېرې مونږ او تاسو د عرب چې کم نیت کوي، اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه ذکر کړی د عربیانو نیت. عربیان دا نیت کوي نویت ان اصل صلات الجنازه، نویت ان اصلي صلات الجنازه لله تعالی ودعاء للمیت. د دې مطلب دا شو زمونږ نیت مونږ د جنازې او دعا د الله د رضا لپاره. مونږ چې ټول تاسو د جنازې لپاره راجمع کېږو، د دې میت لپاره راجمع کېږو، نو الله ته درخواست کوو، الله ته درخواست کوو چې یا الله د دې میت سره د رحم معامله وکړي، دا وبخي د ده ګناهونه ځکه په دنیا کې ژوند تیر کړی دی. نو دا مونږ او تاسو الله ته درخواست کوو. نو زمونږ او تاسو دا جنازه دا راجمعوالی چې د دې میت دپاره وي نو خالص د الله دپاره. نو په شروع کې د ذکر چې ان اصل صلات الجنازه زما نیت نیت د مونځ د جنازې و لله تعالی خاص د الله دپاره، و دعاء للمیت او دعا د دې مړي دپاره چې د دې مړي دپاره مونږ کوم دعا غواړو یا الله قبول کړي. نو عرب دا نیت کوي نویت ان اصلي صلات الجنازه لله تعالی و دعاء للمیت. او بل وته بیا د چې دا کله وکي نو بیا دا وایي ان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. که چېرې یو انسان له نیت نه ورځي، دا الفاظ نه ورځي، مخکې چې ما کوم ویل هغه هم نه ورځي، نو دی چې د کور نه را روان شوی نو د ده نیت کړی د ده اعتبار د عزلته دی، د دې نیت د عزت په قرآن الله رب انما الاعمال بالنیات. الله ټول فیصله کوي تاسو د زړونو په نیتونو باندې. ان شاء الله که خیر او ژوند را روانه جمعه به په دې باندې خبر کوم. انما الاعمال بالنیات. نو مونږ تاسو لکه چې د الفاظ ناراضي، نو مونږ تاسو چې کو نه را روان شوی سب زمونږ استاد دا نیت دغه وشو او په امام پس چې کوم د امام تکبیر وکي الله اکبر، مونږ تاسو چې کله تکبیر وکو الله اکبر، نو بس مونږ تاسو په جنازه کې داخل شو، دا زمونږ استاد د پسله کې دغه نیت. نو عزتمندو دا الفاظ به مونږ تاسو زده کو، دا زمونږ استاد د ژوند معمول له ما ډېرې خبرې وروسته کړې. ولې مې وروسته کړې؟ هغه خبرې ما میدان ته کړې چې کومې خبرې مونږ تاسو په ژوند په معمول کې روټین دی چې مونږ تاسو یې کوو، نو مونږ تاسو بهتر دا ده چې مونږ تاسو هغه روټین سره هغه عمل جاري وساتو او زده کو. خواري به کوو، ها یو کس ته خواري نه ده شوي، تربیت نه ده شوی، مونږ تاسو په خپل ذهن کې اوس دا تربیت یافته یو، مونږ تاسو د هغې خواري وکړو. الحمدلله اوس په مکتبو کې واړه واړه د هر څه کتاب موجود دی، د هر عمل کتاب موجود دی، او په پښتو زبان کې، په اردو زبان کې، په عربي زبان کې، په فارسي زبان کې، په هر زبانونو کې د کتابونه موجود دي. نو موږ تاسو راواخلو هغه زبان دا زده کو، دا زموږ تاسو د ژوند معمول له په خپل عمل کې راولو. نو چې بیا یو جنازې د پاره حاضرېږو، کم عمل کوو،
چې په الفاظ ادا کوو نو زمونږ استاد به یقین راش. یو دویم نمبر علما ذکر کوي چې مونږ تاسو دا نیت په دې خوله باندې وکړو. ان تاسو په شروع کې ما وې چې د عرب حدیثو کې د الفاظ نشتا، قرآن کې د الفاظ نشتا، خو کچره مونږ تاسو علما ذکر کوي چې د الفاظ زمونږ تاسو په زبان باندې وشي نو بهتر ده. زبان باندې ولي ځکه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. زمونږ تاسو په زبان په اقرار باندې وشي او قلب ته کوشي نو کوم عمل چې بار بار په زبان باندې هغه اقرار کیږي نو زړه ته کوزيږي. نو موږ تاسو د زبان او د زړه و خبرش ځکه عمل جاری کولیږي. نو کچري موږ تاسو د تکبیرات الله اکبر پزنه کې وایو الفاظ په زبان استعمال نو کو. مثال تاسو ما به شروع کې وي سلور تکبیرات فرض دي په جنازه کې او موږ پزنه کې وي زبان په اقرار نه کړ هم زمونږ تاسو جنازه ونه شوه ځکه چې زبان ته اقرار لازم دی. زبان به اقرار لازم کوي الله اکبر دا به مونږ په دې ژبه باندې به دا ځان سره وایو نو بیا به د مونږ تاسو جنازه کېږي. نو انشاءالله دا خو ابتدا د اغنیت خبرې وي. آینده جمعه به کې بیا وړاندې خبره کوو. الله دې ما تاسو له ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې ما تاسو له ټول مسلمانانو د فهم عمل زندگی توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.